الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا لكم پس کچرستا چلنجی قبول نکو د قرآن د جوړولو فاعلمون پویشا انما انزل بعلم الله دا الله پاک په خپل علم سره نازل کړی دی و الله اله الا هو او دا وره چې بشک نشته بل لایق د عبادت خو یو ذات د الله دی فهل انتم مسلمون نو تاسو کامل مؤمنان کیږئ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم سوک چې غواړي خایس د دنیا نو موږ پوره ورکو هغه ته خایس د دنیا وهم فيها لا يبخسون او کمی وسره اونکو اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار خدغه کسان چې دنیا یې واغستره دي دپاره په آخرت کې صرف اور دی وحبط ما صنعوا فيها او ضایع شو هغه عمل چې دي په دنیا کې کړي وباطل ما كانوا يعملون او ضایع شو اعمال دي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله الله پاک دې ته ډومبنې چیلنج ورکو د لسو صورتونو چې اخره کې هغه بیا یو صورت لراغي موږ به پرون خبره کړې و الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فإن لم يستجيبوا لكم کدي ستا چیلنج قبول نکو چې دی خو بار بار دا خبره کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د ځان نه جوړ کړی دی د خپل مرزه راوړی دی او دا خبره به کوله دی د یو عیسائی غلام نه زده کړی دی چې دا غنوم یسارو او هغه د انجیل عالمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچ کله غار حرا ته ناغه بو سره پلار ملاوید نو دی به وی دی وته هغه عبرانی زبان کې وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عربی ته راوړی الله وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس اسانه خبره ده دی ته وای تاسو مروړې فإن لم يستجيبوا لكم نکدی رو نړو کدی قرآن جوړ نه کونو فعلموا پوه شي انما انزل بعلم الله دا الله په خپل پوهه نازل کړی دی ځکه چې کچری دا د انسان جوړ وي د انسانانو کې ښه دماغ والا او کمزور دماغ والا خلک یي نو لازما به ورپسې جوړ کړو لیکن چې انسان کلا دا کلام جوړ نه کړی شنو مقصد دا د انسان جوړ کلام نه دی وان لا اله الا هو دا وتوای چې نشته لایق د عبادت خو صرف یو ذات د الله دی دا تاسو چې وایي چې لات دی او منات دی او عزا دی او عیسی دی او پیریان دی او پیران دی او بنیان دی دا ټول دروغ دی بس صرف یو ذات د الله دی مونږ دا خبره کړې وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا ته چې کله دی نسبت د میراث کو چې رب زا اولاد نشته بس خلاص بشو دی چې وفات شي خلاص بشو دی نو ما ستا په ځای وقالت وکړو ما سوره انا اعطینا نازل کو سوره کوثر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تا ته چې څوک وایي چې بس د خاندان نشته ختم بشي خلاص بشو دی دی به بې نام و نشانی ته به تر قیامته پورې او د دی به بیا څوک نوم نه یادي دا ابو جهل او ابو لهب به څوک نه یادي نو چې اوس دي ستا نه تپوس کوي چې ستا خدای څنګه دی ستا د خدای خاندان کوم ځای دی ستا خدای حسب نسب څنګه دی نو زما وکالت به ته کې نو الله پاک سوره اخلاص نازل کو نو امام رازی صاحب پکې یو ډېر ښکلې نکته لیکلې ده هغه وی الله پاک وی لم یلد ولم یولد نه دې څوک پیدا لري او نه د چا پیدا لري نو دا پیدا کېدل خو د هغه چا نه کېږي چې هغه د چا نه پیدا شوي نو دا پکارو چې ولم یولد ولم یلد امام رازی صاحب وی لم یولد ولم یلد پکارو چې دې نه د چا پیدا لري او نه د نه څوک پیدا لري لاول نه پلار کېدل پکار دي نو بیا به اولاد کېږي او دلته کې الله پاک وی لاول نه د اولاد خبره کړې ده اولاد نفي کړې ده بیا د پلار والی به نفي کړې ده چې نه اولاد شته نه د چا پلار دی انې پلار وو ناغه وی مقصد د دې خبرې داري دلته کې د الله پاک چې دی لکه دلته کې چې دې څنګه خبره وکړه چې د دې اعتراض خو د الله پاک په اولاد دی یو کس ولدانه ثابت دی نعوذ بالله چې د الله پلار شته پلار ولا څوک نه ثابت دی په دې وجه الله پاک د اولاد نفي وکړه چې دی خو صرف دا وی د الله اولاد دی دا نه وی چې د الله پاک
مخکې چې کوم دی نو څوک د الله پلار څوک نو الله پاک انسان ته دا علم ورکوي او دا پوهه ورکوي چې ستا نه څه باره کې تپوس کېږي د هغې جواب ورکوه د دې اعتراض هغه زما په دې خبره باندې نه دی چې د نسب د چا نه ثابت و د الله پاک پلار څوک دی وایي د الله پاک لره اولاد دی نه الله پاک د اولاد نه نفي وکړه نه لم یلد د الله نه څوک پیدا نه دي الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ته ووایه چې والله اله الا هو هغه یکتا دی هغه یو دی هغه یوازې دی ستاسو د لات منات او عزا او دغه تاسو چې څوک هم ذمه ورګڼئ دا د ټول یو ځای شي او مقابله دی وکړي د هغه د کلام په شانتي یو کلام دی جوړ کړي نو چې کله جوړ نه کو نو په دې خبره باندې تاسو پوه شئ چې هغه سره مقابلې والا څوک نشته مثل یې نشته نو په هل انتم مسلمون تاسو خالص مسلمانان نه جوړېږي په دې کې یو ډېره ښکلې نکته چې کوم دی په تفسیر جلالین باندې چې کومه حاشیه لیکي تفسیر ساوي هغه لیکلې ده چې د دې ځای کې د دې نه مقصد چې کوم دی نه د الله پاک کمزوري عقیدې والے مسلمانان دي هغې ته وایي تاسو د خپل عقیده مضبوطوئ نه مخلص او خالص مسلمانان نه جوړېږي چې الله پاک تاسو ته ووایي چې ما سره ګورې زما مثل هم نشته من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفي الیهم اعمالهم فیها من کانا هغه څوک چې وي یرید الحیات الدنیا چې هغه اراده لري د ژوند د دنیا وزینتها او د دنیا د ډیل ډول نوفي الیهم نو موږ وله پوره ورکو اعمالهم فیها د عمل په بدله کې وهم فیها لا یبخسون والله وی د سره زه په هغې کې کمې نه کوم چې یو سړی نیک عمل خو کوي خو نیک عمل د څه دپاره کوي د دنیا دپاره کوي په هغې کې د الله رضا هغه مقصد نه امام غزالی سے په احیاء العلوم کې یو ډېره ښکلې وړه غونته نکته په دې لیکلې ده او هغه ډېره مشهوره خبره ده چې هغه یو عابد نیک انسان و هغه یو ورځ ولیدل چې یو ځای کې بدعت کېږي نوی کار کېږي یو ونه ده او خلک د هغه ونې نه طواف کوي چې څه ضرورت غواړي څه ضرورت کول غواړي د څه مجبوري څه د هغې ډیمانډ دي د هغې نه یو څو چکرې ووایي لکه څنګه چې مخکنو خلکو اوس خو څوک نه کوي خو مخکنو خلکو به اکثر دلته کې موږ سره د کور سره خوا کې خزان بابا د هغه د دربو له به یې غوټې ورکولې نو لکه د هغې په خپله عقیده کې صحیح کار کوو هغوی په دې باندې پوه نه خو بس د هغې هم د چا نه اورېدلي چې دی له دې سي ذمهوار دی بس چې غوټه وله ورکړې بس دا ستا یوه نښه شوه دی به الله پاک ته سوال کوي نو دغه شانتې وي هغه ونه نه به هغې چاپېره چکر ووخو نو مقصد به حاصل شو نو یو ورځ دا نیک انسان چې و دا عابد وایي ده ته ور لاس تکه ور روان شو ورپسې چېره دا خو شرک دی او دا خو بدعت دي چې دی له دې ونې نه چاپېره ګرځي وایي دا ونه چې کومه ده دا مقدسه ونه ده او په دا سوال قبلوي بس دا عوام نو وایي چې ونې ته ورته فاصله لږه شو نو شیطان وله مخې له ورغی د یو انسان په شکل کې هغه ته وی کم خوازي او ورته وی ستا را سره څه کار دی ورته وی نه تپوس نه کوم ته ډېر تیز روانې څه لځې ورته وی دلته کې دا ونه ده او د دې ونې نه خلک چې کوم دی نو خپل حاجتونه غواړي دا بدعت دی او دا شرک دی دا عوام او ورته وی ګوره داسې چل دی که چېرې دا بد کار وي امام غزالي صاحب لیکي وي هغه شیطان ورته ووایي چې که دا بد کار وي الله پاک په قرآن کې ویلي چې بایي ونې نه څوک غواړي دا ونه ووهي د بابا نه څوک غواړي بابا دا قبر روان کې الله پاک ویلي الله به تا ته وایي عبادت وکړه حج وکړه عمره وکړه زکات ورکړه نو دا نور عملونه لږ دي چې ته ونه وخې ونه څه له وخې د ونې ذکر ستا په قرآن کې راغلی دی هغه ورته وایي وروره که هر څه که نه دا ضروري نه ده چې هره خبره دی الله پاک هغه موږ ته په ډاک پیلي باندې کړي دا ثابته خبره ده چې څوک شرک کوي نو بس مشرک به لرکې بس دا شرک کېږي دی ته هغه د زور کوي او شیطان په زوره باندې رامنې کړی دی شیطان ورته وایي نه شي والی رانه او هغه ورته وایي زه وایم ته ما منې کړه دواړه یو بل له په پرزولو ورله او بس هغه شیطان اوچت کړ درز راخلاصې کړ ځمکې له کېناسته پې ورته یې وایي څه چل در سره وکړم ورته یې وایي پرې مې ده وایي سمجوته کوو او ورته یې تا سره زما سمجوته نه کېږي او ورته یې ته خو ما پرېږده که نه خبره در سره کوم چې پرېښودو ورته یې وایي ته زما نه لړ شه نه یې ور ته زما نه نه شي والی بس هغه بیا اوچت کړه خلاصې کړ هغه ورته وایي ګوره ته ما پرېږده تا سره زه خبره کوم یو پټه خبره در سره کوم او ورته وایي نه کوم در سره خبره بس زه دا عوام او ورته وایي ته خو لږ کوز شه زما د سینې نه کوز شه خبره در سره کوم وایي ګوره زندګي دې تنګه ده رزق دې کم دی
ماشومانو ته ضرورت دی تا ته به روزانه زما له طرف نه پیسې میلاویږي زه به دله درکوم ته هم خوره په بچو دې م لګوه خیراتونه پکې هم کوه د ونې نه څه غواړئ او ورته بس صحیح ده ټیک ده دا مې منظوره ده بس چې راغې سړی د دې په تمه او شعره دې به ما ته ور وډبوي ور ونه ډبېده بالغ یې اوچت که د بالغ د لاندې پیسې پرتې وي امام غزالي صاحب وایي د بالغ د لاندې پیسې پرتې وي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې سړي له خوند ورکړه یاره دا خو یې سم کار دی خیراتونه به کوي مونږ کوی د ونې نه څه جوړېږي بس دا خیراتونه چې کوم دا لږ دي الله به خو د صدقې خو الله قبلوي که په څلورمه ورځ باندې وي چې بالغ اوچت که پیسې نه وي بس سړی غوسه شو ور روان شه تبر یې په اوږه کوي روان شه وی لاره کې ولا بیا شیطان مخې له ورغی چې کم خوا ځئ وی ورته وی نن دا غونه وام بس وی هغه ورته وی نه شي والی وی ده ورته وی چې نن یې وام وی هغه ورته وی چې نه شي والی وی ده ورته وی چې ته ما رامنې که بس وی شیطان اوچت کړ درز مکې لی راوبهو شیطان پې د پاسه کېناست وی ورته وی چې څنګه څه خیال دی واپس ځئ که نه وی هغه ورته وی چې عجیبه کار دی تر اوسه پورې به ما را خلاصولې نن تا را خلاص کړم وی هغه ورته چې تر اوسه پورې ستا د الله رضا وه او اوس ستا پیسې دي الله پاک وایي من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفي الیهم اعمالهم چې څوک دنیا غواړي د عمل په بدل کې ولا موږ دنیا ورکو خو وهم فيها لا يبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار دا کسان چې دي چې دنیادار شو عمل د دنیا دپاره کو په آخرت کې ورته دي دپاره صرف اور دی په آخرت کې ځان له څه جوړ نه کړو هغه ورته وایي اوسه پورې ستا د الله رضا وه چې د الله بندیان په دې دوکه کېږي او د الله پاک بندګانو ته نقصان رسی او د الله پاک په ذات باندې دی نفي کوي اوس خو ته پیسې میلاو نه شوې چې کله ستا مقصد د دنیا شو بس تا نه هغه ایماني طاقت ووته یو انسان هغه مونځ کوي د الله د رضا دپاره کوي الله یې قبلي په دنیا او په آخرت په دواړه ګټور دي روژه نیسي زکات ورکوي حج کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي خو مقصد یې سي د الله رضایي الله یې قبلي خو چې الله پاک وی دی کله وی چې بھائی انسان دې زما صفت وي مونځ کومه چې دی ما ته مونځګزار وي یاره ما ته شیخ صاحب خو وي و حاجي صاحب راته نه وي راشه حج وکړه چې خلک راته حاجي صاحب وي دا ځینې خلک یې که نه یاره وي کارډ کې د ټول وي د هر یو په کارډ کې حاجیاني ګوره وي زموږ په دې کارډ کې به در سره یو کس لګیا و وی تره راته وي چې د لګانو ستاسو په دې کارډ کې د یو کس حاجي نشته یو کس حج وکړي چې په دې کارډ کې حاجي خو سره ولیکو که نه دي بوي چې دا دومره بې غیرته دي نیاګانو کې الله پاک وایي چې کله دې مقصد دپاره کوي چې بھائی د زګا خلک راته دا وایي الله پاک وایي بس هغې له زه په دنیا کې ورکم او ښه پوره یې وله ورکم رانه ګاډي غواړي ګاډي وله ورکم رانه بنګله غواړي بنګله وله ورکم اولاد غواړي اولاد وله ورکم په دنیا کې ورته پوره کم په دې وجه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي ترمذی شریف کې دا راغستې دي چې هغه یو ورځ ناست و روژه ماتې ټایم ورته طعامونه قسمه قسم پراته وو په جړا شو خادمان ورته ولاړو د روژه ماتې ټایم تېر شه دی جاړي ای ورته وایي ولې ورته وایي زما نه مصحف بن عمیر ښه و په یو څادر کې ایمان راوړی و په یو څادر کې لاړ او ما ته دنیا انعامات پرتې دي هسې نه چې الله پاک زما د هغه نیکو بدل ماله په دنیا کې ختم کی او په آخرت کې مې څه پاتې نشي نو فقها وایي چې کوم یو سړی څومره زیات هغه خرچه کوي څومره نیک عمل کوي او هغه ته په دنیا کې دومره انعامات میلاویږي هغه د توبه لازمن وباسي هسې نه د هغه ټولې بدلې دلته ختمېږي آخرت ته څه پاتې نشي هغه داسې خلک وو هغوی به په دې باندې هم ژړل چېرې دا دومره انعامات دي په ما باندې د بدر صحابه چې کوم دي د هغوی کفن هم نه برابرې ده هغه وي زموږ نه خوش قسمت وو هغوی له الله په آخرت کې هر څه پرېښوده موږ باندې دا دومره انعامات وکړو هسې نه چې زمونږ آخرت ته څه پاتې نشي الله پاک وایي کم یو انسان هغه چې دنیا وغوښته د دنیا په عمل په بدل کې زه وله پکې کمې نه کوم پوره یې وله ورکمه خو آخرت دپاره یې څه پاتې نشي وحبط ما صنعوا فیها او ضایع شي هغه ټول اعمال د هغه چې هغه کړي څومره نیکۍ چې هم کړي هغه ضایع شي ولې ضایع کېږي ولې الله وایي دنیا پې غواړي دنیا پرستی نو مقصد دا وي هغه دا ټول عمل د دنیا دپاره کړي لکه څنګه چې موږ قرآن دنیا ته یې ختم کوو د دنیا دپاره یې کوو وظیفه کوو د دنیا دپاره یې کوو
ورد او گردان کو د دنیا د پاره کو د پلانګي صورت پکې د مال دی دا پکې د اولاد دی دا پکې ردی دا پکې ردی دا عمل د پاره نه کو الله وی ول د دنیا کې ورګه ما سره په آخرت کې صفات نشو باطل ما كانوا يعملون باطل شو نقصانی شو ضایع شو د لپاره هغه عمل چې د په دنیا کې کړی د انسان الله پاک وی زما رضا بساتی د لبزر دنیایي مقاصد ټول حاصلو ورکوم به ولا دا د ایمان تقاضا ده چې یو انسان هغه د الله د رضا د پر یو کار کوي نه الله د پزړه کې دی الله وی الله يهول بین المرء وقلبه د زړه درمیان زره د زړه درمیان زره ارس ویني نو کدی د آخرت د مقاصد د پاره وږي الله پاک وی د دنیا مقاصد بوله سو ورکما خو چې د مقصد پکې صرف دای چیرې زه چې کوم د دنیا حاصله کوم زه دنیادار شوم الله وی دنیا ولا خډیره ورکوم خو آخرت کې راته صفات دي شو بسم الله الرحمن الرحیم فإن لم يستجيبوا لكم نو پس کچری دی چیلنج قبول نکو د قران د جوړولو فعلمون پوښا انما انزل بعلم الله شدا الله په خپل پوی سره نازل کړی دی په خپل علم سره نازل کړی دی و الله اله الا هو ودام ورشنشتر لایق د عبادت خو یو ذات د الله دی فهل انتم مسلمون ای خالص مؤمنان کیږي من کان یرید الحیات الدنیا سوک چې اراده لري صرف د ژوند د دنیا وزینتها او د اغه د خایس نوفي الیهم اعمالهم فيها موږ د ولا پورا بدل ورکو د عمل په بدل کې وهم فيها لا يبخسون او کمی پکې ولا اونکو اولئک الذين داها خلق دی ليس لهم في الاخره الا النار چې په اخرت کې صرف اور نصیب شو وهبط ما صنعوا زایش والهاغ کار د شد وکړل فيها په دنیا کې وبادل ما كانوا يعملون او دته د عمل ثمره نه ملاويږي دته د عمل بدله نه ملاويږي فإن لم يستجيبوا لكم پس کچری دی قبول نکو فعلمون پوښا انما انزل بعلم الله